ابن ماجہ رحم اللہ کی اور روایت تے دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو واقعہ دا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ولگئی را روانه و دا غا پا باغ باندی اغا ولگئی تیرے دل نو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باغ نلاندی دا یو انصاری باغو نو اغا انصاری دا غا سر پا اوبو باندی جگڑا کولا چی تو دا اوبا ما ترا پریدا او دا انصاری دا خیالو چی زمام دا حق دی ولگئی را روانه دا پیو خپل فصلو بکوم جگڑا لاڑا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا نبی علیہ السلام دا دیدوانو پا منز کی فیصلہ کول نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمیل وی اے زبیرہ وی اول چی کل دا اوبراشی نو تو پی دا خپل پٹے دا پی اوبا کا او چی کل خپل پٹے اوبا کی نو بیائی دا انصاری دے باغ تا پریدا اسی انصاری دا خبر واوری دل نو نبی علیہ السلام تیوی وی ولی بدی سی پیسل نکی دا تروڑ زوی دی دے کنا داغه دا خیالو چې نه دی نه کوي خو دا اوبه دي ټولې ما ته راځي او ما ته چې کوم دی نو دا اوبه زما فصل دی پیسې راب کېږي نو د هغه په ذهن کې به دغه فیصله و دغه به سوچو دا به د هغه حق و هغه به د خپل حق ګڼو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل اے زبیره اول تو داسې چل کوه چې تو دا خپل فص پټې چې دی نو دا په دې اوبو باندې سیراب کا بیا یې د انصاري دې باغ ته پرېږده نو چې کله هغه انصاري دا خبره وکړه نبی علیہ السلام ته چې ولی بدی سی فیصله نه کې د ترور زوی دی په سنیت به ویلی نو نبی علیہ السلام دا مخ مبارک دا سر شو د غصې نه وی فرمیل وی چې زه انصاف ونه کم او زه د حق فیصله ونه کم نو زمانه بعد به بل څوک انصاف او د حق فیصله کوي او بیا نبی علیہ السلام فیصله کوله اوله خو نبی علیہ السلام صلح وکړه چې داسې کوه دویمه د شریعت د حکم مطابق فیصله سوه نبی علیہ السلام فرمیل اے زبیر اول تی سیو کا چې دا اوبه ستا پټي تراشي خپل پټي پې سیراب کا اوبه د ځان سره منع کا چې کله ته د دې اوبو نه ستا پټي سیراب شي او ستا نه اوبه بچ شي نو بیا یې دله ورکوي دا فیصله ده اوله نبی علیہ السلام د دواړو په منځ کې صلح په دې طریقه باندې وکړه چې د هغه کارو مو شي او د ده کارو مو شي نو زما عزتمندو خپل ځان به د شریعت ته حکم تابع کوو او خپل فیصله به د الله او د الله د کلام مطابق ګرځو الله به زمونږ په منځ کې اختلافات ختمیږي او زمونږ په منځ کې به اصلاح راځي